اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو، پښتنو ورونو، که د نړۍ په هر ګوټ کې ښاد او آباد اوسئ. ګرانو لیدونکو، دا مهال منګه د سوات ولسوالۍ د کالام په سیمه کې دا کم سوات کوستان چې دی په هغې کې د کالام په ځنګل کې موجود یو او ډېر زیات ښایسته دی دا ځنګل. دا نظارې ډېرې زیاتې ښایسته دي، زړه راښکونکي دي. نو موږ تېرېدو نو سوچ هم وکړه چې راشه موږ خو ترې خوندونه واخیسته، خو زمونږ کم ویورز چې دي یا خاص کر په پردیس کې کم مسافر وروڼه چې دي نو چې د هغو دپاره لږ ریکارډینګ وکړو او هغو ته یې وښایو چې هغو هم د دې وطن د دې ښکلاګانو نه خوندونه واخلي. نو ګرانو کتونکو، زمونږ پیج در سره فالو کوئ، ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، کمنټ راکوئ چې دا کمې ښکلاګانې زمونږ د وطن د پښتون وطن د پښتونخوا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې څومره پښتانه مشته دي چې هغه ته خوندونه والي او د خپل وطن سره مینه پیدا شي چې هغه د دې ځای د پرمختګ دپاره چې هغو څه کولی شي چې هغه وکړي، په ټولنیزو رسنیو راشي، د وطن خدمت وکړي، په الکترونیک میډیا، په پرنټ میډیا، یا مطلب دا ده چې هسې که په فارن کې په اروپایي هیوادو کې یا امریکایي هیوادو کې، عربي هیوادو کې چې کم پښتانه مشته دي چې که د هغو د سرمایه کارۍ و سرمایه ګزارۍ وس کېږي چې هغه راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي، ځکه چې ټوریزم په دنیا کې یو غټ صنعت دی او ډېرو ملکو دی له د صنعت درجه ورکړې ده. نو دلته زمونږ په خیبر پښتونخوا کې په ټوریزم کې ډېر غټ پوټنشل دی چې د هغې نه خلک پیدا وري. ښه ګرانو کتونکو، اوس دلته زمونږ یو ورور ولاړ دی، د هغه سره دا اس دی او د هغه دا دنده ده چې هغه دې اس باندې خلکو له چکر ورکوي او دا یې ځان له د خپلې د روزۍ او د روزګار یو ذریعه ګرځولې ده. نو د ده سم یو څو خبرې کوو. ښه ګرانه، ته دا ووایه چې دلته تاسو د کوم ځای او د څومره وخت نه ستاسو دا دنده ده چې په دې اسونو باندې دا خلک ګرځوئ او د یو چکر څو پیسې یالې؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو دلته یو کال وشو، یو کال نه بس مونږ د غاز چلو نو دلته به سورلۍ دپاره چکر 2-300 باندې ورکوو، بس د صحیح ده، روزي چلیږي پکې صحیح ده. تیزې تیزې خبرې کوو. ښه، تاسو هسې د ورځې څو روپۍ ګټئ د دې روزګار نه؟ را انشاءالله 2500 به ګټو به یې دی باندې اس باندې. او دلته په اوړي کې خلک ډېر راځي که نه؟ په دې ژمي کې خو به مخکې خلک راتله، اوس زه ګورم ځای په ځای دا پنجابیان او لوکل ټورسټ په دې ژمي کې هم ډېر غټ خلک راځي. نو د دې په هکله که څه ووایئ؟ اوس صحیح خلک راځي، خو واوره شروع کېږي بیا خلک به ډېر وي دلته. اوس به واوره لا نه دی شروع شوی ده، واوره چې شروع کېږي بیا به خلک ډېر خلک کله چې واوره وشي نو بیا خلک ډېر راځي او بیا خلک ډېر زیات راځي دلته. ښه، نو بس کتونکو دغه یو څو خبرې هم دسه وکړئ او دا د تاسو ته ډالۍ. والسلام. قاري صاحب دا طرف خو دې